محمد حارث ولې د پاکستان टी20 ټیم نه بهر شو؟ کوچ مایک هیسن د محمد حارث مکمل حقیقت ښکارا کړی دی. کوچ مایک هیسن د محمد حارث د کیریر حواله سره هم ډېر اهم خبرې کړې دي. محمد حارث پرفارمنس ولې خراب دی؟ محمد حارث په اوس څه کوي؟ کوچ مایک هیسن محمد حارث ته کوم انسټرکشنز ورکړي دي د محمد حارث په ټیم ته واپس کی کنه؟ مکمل تفصیل لا ټول اپډیټس در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د محمد حارث چې څومره هم مینوال دي هغه دا ویډیو ضرور وګورئ. محمد حارث د ایشیا کپ نه مخکې مختلف انټرویوز راتل چې محمد حارث نه د بابر اعظم حواله سره هم پوښتنه شوې و چې بابر اعظم سټرایک ریټ حواله سره تسوي. نو محمد حارث ولوي چې بابر اعظم لپاره چې خپل سټرایک ریټ امپروف کړي. نو په هغه باندې هم محمد حارث ډېر د تنقید ښکار جوړ شو. خلکو با څومره هم سپورتس جرنالستو یا د بابر اعظم فین فالوورزو نو به محمد حارث ته چې لکه راستا خپل څه پرفارمنس دی چې ته د یو داسې کلاړي حواله سره خبره کې چې داغه په टी20 کرکټ کې 4000 رنزونه مکمل شوي دي. ته داغه حواله سره خبره کې چې هغه سټرایک ریټ امپروف کړي. خو هغه نه پس د محمد حارث په ایشیا کپ کې چې کم پرفارمنس راغو یقینا څومره هم د پاکستان کرکټ فینزو هغه شدید ناراضه کړ. د ایشیا کپ خراب پرفارمنس نه پس محمد حارث د پاکستان टी20 ټیم نه ډراپ کړل شو. د ساوث افریقا خلاف چې کم टी20 سکواډ اناونس شو نو پای کې د محمد حارث نوم نو بیا هم د محمد حارث چې څومره هم مینوالو ایز یا مینوال ورلوي یا څومره هم صحافیانو سپورتس جرنالست هغه د مایک هیسن نه په یو پریس کانفرنس کې پوښتنه وکړه چې محمد حارث ولې د ټیم نه ډراپ دی. نو کوچ مایک هیسن ورته وی چې محمد حارث د خپل خراب پرفارمنس په وجه باندې ټیم نه ډراپ دی. زه دا نه یم چې محمد حارث خراب کلاړي دی. زه دا نه یم چې د محمد حارث کیریر ختم شو. زه دا زما دا سوچ نه دی او نه زما دا خیال دی. محمد حارث یو خو کلاړي دی خو غلا بیټینګ دوران خپل فیصله اغشتلو باندې کار کول پکار دي. د بیټینګ دوران د محمد حارث چې کم شاټ سلیکشن دی هغه انتهایی خراب دی. هغه محمد حارث ته امپروف کول پکار دي. او د محمد حارث چې کم ریسنٹ ایوریج دی هغه 17 ایوریج دی په टी20 کې. نو په टी20 کې 17 ایوریج سره یو بیټسمن په ټیم کې نشي پاتې کېده. او بیا وکټ کیپر بیټسمن یو داسې بیټسمن پکار یو داسې وکټ کیپر بته په ټیم کې خل چې هغه یو بیسټ بیټسمن وي. کچری تاسو تر ور د ورډ وګورئ نو دنیا کې چې څومره هم وکټ کیپر راغلي دي نو هغه اوټسټینډینګ کلاړیان وي. کچری زموږ د مخ کې چې کم جنریشنو لکه کوم وګورو ګری کرسټن هیډن تاسو د استرالیا خادا انډیا دونی تاسو ګورئ. دنه علاوه د ساوث افریقا سره مارک باوچر نه ساوث افریقا یو ډېر خله وکټ کیپر واغه ټایم زما نومي زما ګری کرسټن خو خیر نو خیر بیا ډیکاک تاسو ګورئ بیا نور څومره هم لوبډلې وګورئ نو هغه یو داسې وکټ کیپر اخلي چې هغه یو بیسټ بیټسمن وي یو ډېر ښه بیټسمن وي. نو چې بیا د وکټ کیپر ایوریج د 17 وي یا 16 وي یا سټرایک ریټ یا هغه کنسسټنټلی تاره پرفارمنس نه کوي نو هغه وکټ کیپر ډېر ټایم د پاره ټیم کې نشي پاتې کېده. نو هر لوبډله کوشش کوي چې ځان سره یو داسې وکټ کیپر ولوبي چې هغه یو ښه بیټسمن هم وي. نو محمد حارث از وکټ کیپر په ټیم کې لوبيږي او هغه دغه رنګ پرفارمنس سره بیا ټیم کې زیات وخت سټې نشي کوله. دا خو آلراونډر ویزا ک بیټینګ کې نه چلی نو کو بیټینګ کې هغه 17 ایوریج نو ز بالینګ کې 300 وکټي واخلي نو ز بیا د ټیم نه ډراپ کې دوه خطر نه وي. خو محمد حارث چې کوم دی دا بیټسمن نه دی به بیټینګ کوي نو والا په ټیم کې پاتې کیږي. نو چې د بیټینګ دغه رنګي وي نو بیا د ټیم کې زیات وخت نشي پاتې کېده. کوچ مایک هیسن وی چې زما دا مطلب نه چې دا محمد حارث کیریر ختم شو. د محمد حارث کیریر اوس هم شته دی خو محمد حارث ته په خپل بیټینګ باندې اور بیټینګ دوران هغه چې کمی فیصله کوي پاغه باندې کار کول پکار دی واغې کې امپروومنت راوستل پکار دی. د تاسو د حواله سره دا کمنټ لازمي وکړئ.